الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی نذیر خو له ورغه د پاره دی چې 200 خانتي قرض والی، چونکه هغه يهود همیشه د اسلام سره د دشمنی باندې پاتې شوی دي، نو اراده یې د رسول الله د قتل وکړه چې وبې وجنو. د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې رب العالمین یا د زنانه په واسطه باندې چې مسلمان زنانه و رسول الله له اطلاع ورسېده چې الله نبی ځه اگر که سلام ابن مشکا مرتویلی و چې الله به دا خبر کی او دا وعده به ماته شي، دا ډېر بد کار دی. خو يهود او هغه د عینت ښکاره کې د الله نبی د ملګرو د دې منځ نه وچت شو، روان شو. صحابه له سلام ویلي ټول مجاهدینو دا عقیده ولرله چې کېدې شي د الله د نبی په ضرورت دی دغه پوره کول د پاره زی او بیرته برایش تلو حتی مدینه منوره له مدینه الرسول له ورسېدو. مجاهدین هم شکر الابار شو بشراله وی د الله نبی تا کوم له ومن ویل وراله به مال جبرئیل ویل جزاء محمد بن مسلمه ویل شي ورشه او د يهود له اویا جلس ورځ تاسو په دې ځای کې پاتې شي، نور د دې ځای په ځای د یو بار په اندازه باندې سامان ځان سره وېسي، ځکه تاسو دوکه وکړه ورانه. و يهود باندې ډېر سخت روبره عبد الله ابن ابي بن سلول دا په تایید کې ودرې دوی ویل چې موږ سره ډېر خاندانونه دي، کله الله نبی چرته خپل خبره اخلي واب دي خلی او کني اخلي وزره جنگ کوم. حوی ابن اخطب سره راولې و یا رسول الله مونږه وتل تیار نو اراده د جنگ لرو. حدیث کې راځي په کبر او کبر اصحابه رسول الله الله اکبر ویل او ټول مجاهدین ویل الله اکبر، چې دا خو خبره به جنگ تمام شوه. اوی کسان په یو ځای کې شهیدان دي، احد کې لاس کسان به نور شهیدان دي او اوی نور شهیدان دي. وشه داخلي جګړه جوړه شونه طبعا لږ زره ملګری جوړیږي. علي بن ابي طالب له جنډه والا عبد الله ابن ام مکتوم په خپل ځمانه نائب مقرر کړي، ځکه دا رسول الله نائب او استاد او معذور صحابي او بشرو. شپږ ورځې یې 15 ورځې يهود معاصره کړه، نراوتل رسول الله ډیرو خیر انسان او هغه د يهود داونه وسوځول نو چې کله وسوځول یې دوی را بار شو. منافقان ویل چې لکه داسه تخریب کار خلک دي، دا خو فساد کې د مجاهدین نه دي، اشه ورانه جوړي دیونه سکړي دی او د کجورو سکړي او د آبادو د کورونو. دا به د حق انسان خبرې ډیره ډوړې خړلې او قلار ډډه والی او د یخه سوري لناستي په دې باندې پوی نه چې مسلمانانو باندې ستیریږي، دله به دا شی فساد معلومیږي. زمونږ الله امر د وجنه دا وسوځي د خلکو د تذلیل او د شرم د لپاره وسوځي د يهودو بخیلان انسانانو ربړولې پکارو. وی اے رسول الله موږ راکته کې ګوزو روان شو. یو دوه خاندانونو په ایمان راوړو، د الله نبی ورته مالونه نشه برقرار پرې خو د دلیل به دي چې په اسلام کې د ارشد د مال او د سر د دنیا او د آخرت عزت پروت دی، خو چې سړی اومنه تسلیمي کی. قران کې الله فرمایي چې داخله زکه وسره مجاهدین و جنگ د شهید الله مخالفت کړو او کوم سړی چې د الله مخالفت کوي دا غسر ودا جنگ کیږي. طریقه دا و چې مخکې هغه شو دمان روان کړه او منځ کې زنانه روان کړي په کوانو ورسره بشه دوی ډیر شیرونه ویل چې موږ ډیر په غیرت وته په دی وته په هغه يهود چې کله په یو ځمانه عملو کی او به د غزنه وځي نو ظاهري دي خلکو له رنگ ور کوي چې موږ خو ځکه دې نه وته چې موږ مقصد دا هغه کارونه موږ پوره کړو، حالانکه دا تخته په حال کې چې اوس په کومه طریقه باندې موږ لاره پیدا شي وزوزو د په خانه دوی عادت دي. د دین ورسره په غنیمت کې په دې مال کې لږ زره د صحابه خپل مابین کې بحث راغی چې دا غنیمت ته زمونږ الله ویل چې دا مال فیده غنیمت نه دی. رسول الله به شریکی بریدونه شروع کړه، بنو ثعلبه او بنو محارب. سبا ابن عرفه مجاهد الزرق مجاهدین وسره ورکړه و ورشه حمله په وکړه. کله چې لاړه هغه تخدیدلی و به دوباره په بدر کې وبله غزا چې رسول الله ونیم زر مجاهدین ځان سره واخص او لس اسونه جانب مقابل سره تقریبا 2000 فوجان او 50 اسونه و. مر زهران علاقه شکل را لبو سفیان ویلي چې لکه دا خو ډیره سخته وشکالي ده او منګه دا جګړه سخته لري چې وی کوزي چې به بل کله دا جنگ ورسته کو نو ټول خلکو لري ډیره خره. رسول الله میدان به وړو دومته جندل علاقه کې بدمعشان پیدا شو، غي بلار شکولې د الله نبی بس زر مجاهدین بیا واخص ویږي جزو بسې تقریبا ولستر مزلو د مدینه منوره نه کله چې الته ورله د ورځې به د کندو کې پټېدل، ځکه مجاهد انسان به تکتیک عملی کې او د شپې به مزل کو چې کله زیاله ورشي دا ټول تکتیدل او مرعوب شو. لس کسان رسول الله خو راکړه چې لکه دوه جنگیلې نو ګره چې بده کې ولاړو د خلکو د لارې بشکولې چې موږ میدان لراغلو سره معلومه کو، لیکن هغه وته کې د لاړل
او کېدر به ورسره تبوک کې ایمان راوړی او په دې منځ کې د عینه ابن حسن سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل بیرته رااله د دین ورسره د احزاب مسله رااله د بدر او د خندق د احد نو ورسره مسلمانانو دریم سخت جګړه چې هغه د احزاب يهودو کې عادت دي د ډېر خطرناک خلک دوی پوېږي چې د مسلمانانو سره موږ بریراش ټکر نشو ولې خو تر څو پورې ځان سره متحدین پیدا کو به بدی کې اهل النفاق هم ځان سره پیدا کې منافقان او غیر مسلمان او دهریان او مجوس او نسواره د ټول یو سب کې ودري ځکه دوی خو چلین دي کوم مخامخ د اسلام سره ډغر وینو کې دي چې په موږ وس برشي ګرچا پیره به ټول ودرو غټو تمام بشری کې واخر کې به ټول غټو دوی اخلي نو د شل کسان ځان سره واخصو په دې ملکونو باندې په دې ولایتونو باندې دو وبدونه شروع کړل اول لړو مکیل ابو سفیان راجمه کو دارونه دوه کې وی ویل چې لکه دقه محمد چې ژوندې د انقلاب ولا قلر شي دغه وجل پکار دي دا ختمول پکار دي د په ارزه کې جګړې شروع کړي دلته مجاهدین لګا ولته لګا دا وښنه وغه وښنه دا تړه وغه تړه اړه قمقل سره هغه وخت کې به ورسې ایمان راوړ وی ویل چې بالکل شهید رسول الله په خلاف باندې تعالی سلور سره جنگلی در کومه در سرواله وی څلور سره چې تا کړم موږ د نور پیدا کو بنو فزاره بنو مرا بنو اشجع بنو سلیم تقریبا شپږ زره دغه خلص زره قواوی برابر شوي او دا روان شو کله چې دوی روانې دل سوره احزاب کې الله دا حالات ذکر کړی دی چې دا ډېر صح حالاتو تقریبا د هجرت پنځم کال ابتدایي د شوال په میاشت کې دا مسله شروع شو خو پروګرام ورته رمضان نه نیولې شوی کله چې دوی روان شول 15 ورځې محمد رسول الله معاصره کې د جهان ټول قوای بشر غلي ټول کافر مدینه منوره معاصره کړ درې سره خلک پکې دي ټوله درې زره د ټول نړۍ لټي ودرېدل د الله فضل سره کیږي قران کریم کې رب العالمین هغه تصویر ذکر کړی دی د شیو کیفیت چې د ار مؤمن زړه بالکل د خپل لړاغلو د خفغان نه فکری جګړه وا اوس بمړ کېګو او اوس بم شهیدان کې او اوس ودا کار کېږي اوس دا زمونږ الله قران کې د مؤمنانو صفات په ذکر کړل چې ګوره بده کې مؤمنانو ډېر کې صفات کار شو د منافقانو قبایح د شي وخت کې به منافق معلومي کی اګه انسان چې د شینه غرب وباسي خو چې کله اسلام ظاهري د شي کمزور او ضعیف معلوم شي نو به درته معلومات کیږي چې وس د په دې باندې کله ودري او کړ دشمن په خوا کې ودري کی د منافقانو باندې څنګه الله بیان کړی د کفر مغلوبیت دله به غزوه الاحزاب ولي وي او غزوه الخندق احزاب ورته په دې مناسبت باندې وي چې د جهان مختلفې ډلې مختلفې قواوي چې هغه د مختلف ملکونو د مختلفو نظریو والا و خو لیکن د اسلام د والو لپاره جمع شوی و حدیث کې رسول الله فرمای کفر به یو ملت دی خپل مابین کې به یو بل خوري د یو بل سره به وجل کې وجنه وي خو چې کله د اسلام سره مسله لري نو هغه کافر به خپل دښمنی لري کوي به یو بل سره اتحاد او ورولي ودري چې هغه وز د لوی دښمن چپکو اسلام ختمول پکاره دي نو احزاب ورته په دې بنیاد باندې وي دوی علما د لیکي چې په دې ملک یا په دې ځکه به تور مثال اسلامي نظام او خلافت کده دنیا په غیر سره کې کافر ولې نه دا برداشت کینې چې په هر طریقې دغه ځنه وزن راسي خدا تخریبي دوراني زګې دوی مثال چې دلته د شپې شپرکان دا چې د ورځې راوځي نو د نور ته بدلږي اگر کله نور کې خپل کمالات شته دین د اسلام ډېر کې ست دین دی منور دین دی د امن دین دی خو لیکن يهود نصارا ته په بد نظر ګوري د دنیا کافره دا لري کول پکار دي تخریبول پکار دي ختمولې یا به تور مثال لکه سپوږمۍ د شپې انسان چې کوم وخت دا وګوري او راخاره شي سړی له کنده معلومه شي لوړه معلومه شي جوړه معلومه شي خو اما غله ډاکوان سرقان هغه له دا ډیره بده تمامېږي وجه دا چې موږ غلا اوس دي کېږي نه د شپې غلاس موږ په کار دا وغه اوس کېږي نه خدای روان شول د دې بنو اشجع مشر شو هغه ولي کول مسعر ابن خویله دی ورته امیر کې او د دې بنو مره مشر شو حارث ابن عوف او د دوی بني فزاره مشر شو و هغه ورته مقرر کې ایدو سره حسن ابن عيينه یا عيينه ابن حسن د مقرر کې د مکې مشرکانو مشر شو ابو سفيان را روان شو یو ورځ سره وټاکل چې لکه په دې ورځ روانېږي خو چونکی محمد صلی الله علیه وسلم ودی انسان نو دلیل به دی چې مؤمن انسان به ودنی بلکې هغه به ډیر تکړه بیدار او خيري دشمن زماره پر څه پروګرام برابرۍ د غیر خنثی کولو طریقه سره راتګ په کومه طریقه باندې دی او څه مسله وڅ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د امنیت کسان له ویل یا رسول الله د خلکو د شي غلطی ارادي شروع کړي دي تقریبا لزر کسان روان کړو متشرق خپل شورا کینه ولا غټه لوی قومندانان به کینه ول پای سلمان فارسی ابو بکر عمر وغیرہ څوک چا یو نظر پیش کې چا بل نظر پیش کې چا بل نظر پیش کې چا بل سلمان فارسی ورته ویل دا ډیر ناشنا صحابي درې سو کال د عمر ډیر په تکلیف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 13 سازانه بدل کړ وی ویل زموږ په پاریس کې به د عادتو چې کله به یو ځای محاصره شونه موږ به یو خندق وکنلو
په دې کیفیت باندې چې د انسان قطع ادم یو واسطه ټوب نشواله دلته به د بغل باندې ورته قوي قوي کسان کینو که اسونه راځي نو هغه دنګل نشو که چیرته پیدل راکته کیږي موږ به گزار کوو د خوشي ایسه خپل دشمن تختی رسول الله دا نظر ډېر خوښ شو وړي راخلا متصل ویل چې بس د خندق پروګرام اوس برابرو څنګه برابر کی درېمه مسله دا و سلوي غزي په لس مجاهدینو باندې تقسیم کی لس مجاهدین او سلوي غزي رسول الله ورته کړ خوي چې لکه دې جن تر دې پورې دا پتاسو یو دلګي ورته وټاکلو خودم رب کوي چې عرض به دومره اندازه کې چې استه دنګ نشواله او عمق جوړواله په دې اندازه باندې چې کله قطع ادمي شو به کیږي میږي وغیرہ روانو چې دې خو خپل خوای واسونه را پورې نه باسي ګرځي دې خو ورته موږ ناسو په کمین کې چې راځي گزار به کوو یو چې سیدا خدای څنګه وې دا خو ډیر غټ کار دی د لزر قواونه ګرځي دغه د ساتل ځان دغه د بچو د پاره د شو خندق کنه دا څومره وخت کېږي دا ارچه د جګړې ځان ترتیب دی قانون د عربو جګړه دا و چې یو هغه په خړونه کې نشو کېدی دویم په غره کې نشو کېدی او دریم چې په کوم ځای کې بهونه وي بوټي الته نشو کېدی وجه دا چې هغه د تورونې زو سره کارو بس مخه اوار راګر نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي وې دی کی طرف او د شرق طرف لا دی جانب چې دا دوه خړونه دي حرۃ الوبرا او حرۃ الواقم خړ باندې دوی راتلې نشي زموږ سره جنگ کولی شي دا خو پرې دی د شمال په طرف باندې قواوی را روانې دي د لار ده جنوب طرف چې د کوم مسجد قباء دی وې په دې ځای کې اگر کوم د دې باندې قریزه سره موحدین کړي په دې لار کې او هغه موږ سره دا ویل چې نه بدر رسول پریدو بلکې تاسو تایید وکړو نو تاسو خندق د شو کنه چې د شمال طرف نه شروع کړي تر دې خړونو پوري او تر دې خو د جبل سلع پوري چې د مثلث شکل شي جوړ شي الته خړونو دی په دې بل طرف باندې باغونه ای دوی په دې لار کې د خندق تاسو به په دې طرف او په دې طرف باندې په دې غاړه ورته خوي قوي ملګری کینو دوی شکل را پورې وځي جنگ شروع وشي دا ډیره صحیح ده دا مسله وکړه جانب مقابل چې بني قریظه ورته ویلو چې موږ تاسو دشمنانو سره اتحاد هم نکوو بلکې کله تاسو باندې شت تعرض او عملیات کوو موږ سره کله کودريګو رسول الله صلی الله علیه او خو يهود ډېر خطرناک خلک دي همیشه تاسو سره او وکی په دې منځ کې به د کوشش کوي چې دین د اسلام څنګه تخریب کوي مسلمانانو مجاهدین څنګه ختم کړي دلیل په دې باندې چې قران کریم کله انسان مطالعه کوي دا به چرته د يهود باندې چلنو باندې دوکه نشي نو په هغه باندې چرته اعتبار وکړي کدا زړه بالکل تعالی د په لاس کې ونیو چې لکه دقه سره والا زستا د امن د پر راغلي موثره ترقې د پر راغلي موثره تعلیم د پر راغلي نو قران او سنت سره دا چې وردا دوکره دا به معنی نه وش نتیجه ګوره څلورمه مسله دا چې دا خندق په څوره وخت کې وېستل شو تقریبا میاشت شوخه کم زید بنځمن اشرف سره دا و چې سخت امتحان راغی کله کله الله په مجاهدینو سخت امتحان راولي چې روړي پیسې مو سره پیدا نشي کمبل پیسې مو سره پیدا نشي د بوت پیسې مو سره پیدا نشي د یو دوی پیسې مو سره نشي لیکن الله دې ولي قوا سره دا واچ د امتحان دی یو خدای چې سخت یخني بده کې شروع وا چې په عربو کې د شیخني کله سخت راغلی نه و دویم صحابه کرام دومره فقیران و چې په تاریخ کې شمت د فقر سره مخامخ شوی نه و دریم دومره سخت یې راغلی و په دې ملګرو باندې چې د حد نه سوا او څلورم منافقان هم دایره کې د چې اسنه د زمون په سپونی کې ولر دي یو دم کودتا ونی کی دغه په اشاره باندې مجاهدین دلته داخل کې جنگ شروع نکي او پنځم نشه مسله به کې دا و چې دلته د جانب مقابل صرف لزر جنگیرین راغلي و او د محمد رسول الله د مکی ټول د مدینه ټول اوسیدونکو 3000 کسان په دې کې نارینم دي زنانم دي ماشومان دي مجاهدین دي نو تقریبا چې مجاهدین سره حساب کې یو نیم زر کسان چې يرم سخت را فقرم سخت دي د منافقانو د کودتا يرم شته او يخنیم ده نو سره خیل چې دي خو سره جنگ کول دا به اسانه کاری کنه دا ډېر ګران کاری دا حد ډېر ګران دی قران کریم کې رب العالمین فرمایي وې د دې خلکو د ځونه بالکل د خلیل لاره رسیدلی و او انده مسله چې لکه پلانین راغلو هغه قوا وراله دا قوا وراله دا چې کله وسره مجاهد مؤمن او دلی طاقت سره په ډکر باندې دغه باندې راغلی نو اغلب د معلومات کیږي دغه شپه چې کله په وځي کې تیریږي دغه ډوډۍ خوراک چې په وځي کې برابرېږي معطل نه ډډه مولي بده کې څه کې د دنیا سو بغیر ده څه صورت حال دی بس دغه مسله موږ سره چې لکه مال څنګه غټو دي کور لراوړو الکه دا بنگلا څنګه جوړ کو قالین څنګه واخلو پلانې کار څنګه وکړو کوم شی بیګالو خورو په کوم ټل کې ډوډۍ خورو څنګه وخورو لیکن د اسلام دشمنان هغه چې مجاهدونو سره پټاکر دي ته دغه د شپې صورتحال دغه د ورځې صورتحال دغه د ډوډۍ صورتحال معلوم کړو بیا تعالی بالکل د احزاب غزا مخې له ودرېږي چې په موږ دا صورتحال دي نو موږ په مشرانو صحابه باندې وڅ صورتحال کم کیفیت باندې بداوه سختي بوا شپږمه په کدا وشوا چې رسول الله بس ملګری ولید په کار باندې شروع مېش مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته پروګرام شروع کړو دوی دا خاورې کندي لری کولې او دا کندي استلی او دا خاورې به بر صدرونو وغیرہ دا کې اچولو بار لری کولې
رسول الله خو چې امیر المجاهدین هغه چې کله دا ولید د مجاهدینو تسلی لپاره چې اسنه دا خپن شي او زړونه به حوصله نشي او سله خراب نشي نو یو څو الفاظ ویل چې د مسجد نبوي په ابتدا کې ویلي و اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر یلا دا خو اې ژوند دې دا کوم ژوند چې د دنیا د ژوند خو حق ژوند چې هغه د آخرت ژوند دی هغه د ژوند چې ابتدا شته انتهای نشته د دنیا په ژوند دي د شپته کاله څلوي کاله زیات شل کاله وغم په دې کې کیفیت د کټ نه بوچتي دي نش کبدی کې په انسان باندې تکلیفونه راشي فقر راشي مشکلات راشي خو اخر کې به دغه نتیجه جوړیږي چې مرګ ملګرو له تسلی ورکړه چې دا ګوره اې ژوند نه دی ژوند چې هغه د آخرت دی او ناشنا خواږه الفاظ ورته ویلې فاغفر الانصار والمهاجر یا رب العالمین انصار او مهاجر له بخنه وکا محمد رسول الله چې دعا وکي به رسخه لې دا به قبليږي او کنه قبليږي دا به ډاره قبليږي صحابه هم رسول الله ملګری دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې ان الله نظر فی قلوب العباد رب العالمین د ټول بندگانو په ژوند کې وکړه او مال صحابه انتخاب کړ رسول الله له انتخاب شي ملګری الله ور کړی دي او چت خلق قیمتي خلق د زمکه په سر باندې ټول جنتین او ټول مسلمانانو مشران او د ټول باره کې بشړې د محبت عقیده ساتي کچرته پتا باندې شپته راشو سبا در باندې راغی د یو صحابي سره د ظریف اندازه باندې استوران رااله امام مالک شه فرمایي چې ته به ایمان ای صحابه دمر وشت خلق دي او غیر ورته جواب کیویل چې محمد رسول الله خپنش ونحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ومن هغه انسانانو چې محمد سره بیعت کړي په جهاد باندې تر څو پورې چې موږ ژوند دیو مګر چې کله موږ مړ شو یا رسول الله به برکار خپلی تر څو پورې چې موږ یو کس موجود دی اصله په سمکه باندې کیند او سره موږ بیعت کړي د ډېر خواږه الفاظ چې رسول الله زړه پر ټول کړي دي رسول الله سره ملګرو بیعت کړي په اسلام باندې په جهاد باندې د مسلمانانو په نصيحت باندې پښپغو خبرو باندې وغیرہ دی ورته ویلي د الله نبی خپل شاعر نو کله کله به د شاعرونو نقل کول په خپل شاعر څخه نو چې شاعر انسان دومره عزت وینه او رسول الله ډېر د وقار ول انسانو دویم دا چې د خلک به وهمونه کی چې د قران محمد د ځانه جوړ کړی دی عليه الصلاه والسلام قران کې الله فرمایي سورې سین کې شعر ته مناسب نه و پر دې شعر هم چې کله ویل نو هغه ته ګډ وډ شو دا دلیل روایت شعرونه ویلې اللهم لولا انت محتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلنا السكينه علينا وثبت اقدامنا ان لاقينا ان اولئك قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا اللهم لولا انت محتدينا يلا کته چرته نبی موږ له چرته هدایت نه وشوي ولا تصدقنا ولا صلينا نبی موږ چرته صدقې ور کړې نه به منځونه کړې وي فانزلنا السكينه علينا رب العالمين موږ باندې سکینه نازل کا وثبت اقدامنا ان لاقينا او زموږ د قدمونو مضبوط ک په میدان د جنگ کې دشمن سره موږ چرته لاندې وته ان اولئک قد بغوا علينا دی غیر مسلمو چې جهان لری لری قواوی راوسري زمون را توشوی په موږ تجاوز کړي او موږ له دان نسبتونه کې چې دا دهشت ولده او دا ولده او دا اسی خطرناک او خراب خلک هم دایري او ان ارادوا فتنه ابینا کدو شرط د شي اراده لري چې د ملت مسلمه په ټول کافر شي او دا به يهود او نصارا شي ابینا حدیث کې راځي رسول الله په تاکید وکي ابینا موږ ور شرط هم دا خبره نه منو کفر او شرک يهودیت او نصرانیت ګوره موږ نه منو موږ د اسلام بچینو او موږ مسلمانانو دا شیرونه ویلې دلیل په دې چې انسان له هدایت کې په منځ په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې په قوي ایمان باندې د الله پر رحمت باندې او د الله پر رضا دې شی ویلي او ملګرو ما کله کله دلیل په دې باندې چې په دې وخت کې شیرونه ویل پکار دي خو همیشه غلبه ورکول پکار دي حسن بن ثابت رسول الله بارک ویلي کشمس فی کبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله ته خدای شي نه کړ ورا چې راوخته مشرق او مغرب ټول مولون کړه رنگیز لیکړه قسم په الله چې زما سترګو ستاونه کیسه سړی نه درېدلی او قسم په الله چې وی خزم ستاونه بچین دی راوړي ته د شي یا رسول الله لکه تاج ځم په خپل جوړ کړي دومره کیسه او حسین به بشوي ویلي وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجفي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاج غير مسلم مكسر ودغره نشواله وجد هذا من د دش قائد او د دش قومندان په قیادت کې ګرځو چې هغه ټول شپه رب العالمین لجاړي او استاد شي مشران دي چې هغه شراب سکي هغه په بڑستنګ پراته دي نه زما امیر جداري استاد امیر جداري زما مجاهد جداري استاد جنگيري جداري ته شي ته موږ لټینګيږي دلیل به دې باندې چې کله کله په دې وخت کې دا شیرونه دا ویل پکار دي نو هم به کې په کدا وشو چې رسول الله په خپل مخاور نقل کولې مجاهد امام ایواز داینو بلکې مجاهدو بر ابن عازب فرمای
وی رسول الله چې کله دا خاور نقل کولې وې دا خټه مبارکه چې ما وکتله د رسول الله د بدن تک سپینې وې دا په دې ګردونو باندې د شي پټ شي او چې هغه سپینواله بالکل به کې ورکو او په خپل به وړلې خاور په وجه کې غرزولې ابو طلحه سے فرمایي وزو تخوال العالم ما ورته ویل یا رسول الله وګیو مونږه ډېر انتهي عزت وګیو مجاهدین وګیری وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه دا کمی سوچت کې او خپل خېټه مال ښکارا کړه وی مونږ یو کانه تړلې او رسول الله دوه کانه تړلې و چې زم ډېر وګیم خو ځ الله امر دی خیر دې بده باندې موږ صبر کوو دا تیګه به ولې تړله یو وجه علماء دا ذکر کړي چې کله انسان وګی شون د عملت تر نه ایواز پات شي به ماتيږي دویم دا چې ته پانی غونې تیګه واغه چې کله انسان د خېټه پورې وټړي نو دا یخ شي یخواله د کلمو مې دله ورشي کنه به اغل وګنه محسوسي او دوی به کجور دغه راخستي وربشي زګي او هغه به دیوازو کې د شي کول به خړل نو یو خو به زګي وي بل به بدبو وي او هغه به تیرې دي شرطه وای ویل چې موږ هم دا ځم وګیم صبر وکړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه په ملګرو باندې ډیره انتهایی سخت رااله الله رب عزت سخت حالت کې اوس کومه کړی کی اتمه په کدا اوس ناشنا معجزات صادر شو جابر بن عبد الله چې عبد الله سے بچو هغه په احد کې شهید شوی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و ارسل چې شهید شي د الله سره خبره کیږي د پردینه اخو لیکن عبد الله سے فکر شهید شو رب العالمین سره برای راس خبره وکړي مخامخ څومره وشت صحابي عبد الله بن ابي بن سلول ویلو ورته چې و جنگي کې پدې ځکه و مال جنگ نه لري طریقه جنگ خپل ځان دفاع خو کوي نه پويګم وینه پويګي وینا بس و مخ رسول الله په دې کې جنگي په وحد کې دا به شهید شوی اول گزار پم دوه لګي شهید جابر بن عبد الله چې محمد رسول الله ولیدو چې ملګلو یو کانه تړلې د دوتی کې تړلې دي دلیل په دې چې مجاهد به وسیله نه خرابې کډوړي یو کني ځکه موږ د الله لپاره به جنگي کو د الله لپاره زمون کاری د شي بنه کو چې لکه دا خلک مالونه ګټي موږ نه ګټو موږ څه کو چې موږ په سر پراته را کو څو ګودريږي کو نه ودرېږي کوي کته بس کلک به ودرېږي په میدان راغ کورلا د خپل خځلې ویلې وې څه خوراک وغیرہ شته محمد رسول الله ډېر وګړي په دې کې کیفیت باندې وګړي چې بالکل د دوتی کې د خېټې پورې تړلې دي او په ګردونو باندې مخ او د خېټه ټوله مشه پټه ده هغه ولې دغه شی لیدا او د شلک زری او صاحب اندازه باندې کجوري دغه لیدا او ربش زه ته درې میچن لاندې واچو زبد الله لکه رسول الله به چې څوک سن روان کړي وېدا شکر دې دا کارو کې دا لاړو رسول الله خواله او وکي ورته ویلې په پټ اندازه ویل یا رسول الله ته او یو څو ملګری دا روان شي ماته سو دعوت کړي د الله نبی او دم आवाज کې پوښتنه आवाज ویل یا اهل خندق اے د خندق مجاهدینو ان جابر صنع لكم سورا و جابر تاسو ډوړې تر کړې د ټول مجاهدین را روان شي و چې کله را روان شو نو بده کې دوه خبرې شوې یو دا چې رسول الله ډېر پوښتنه आवाज باندې आवाज کړي یا اهل خندق دلیل په دې چې کله کله پوښتنه आवाज باندې आवाज کړي شي خاص کر په میدان د جنگ کې دویم رسول الله دلته په فارسی باندې خبره وکړه فارسی نبی کریم علیه الصلاه والسلام استعمال کړی دا په خپل زبان کې دلیل په دې باندې چې په میدان د جنگ کې کله کله لغت بدلوا ورته وی چې تاسو دعوت تیار کړی راځي جابر سے فرمایي چې دا مجاهدین د لکر را روان شو لاړم کور لا پمنډه خځله مې ولې د څه کار شو ما ولې د الله نبی ورشه شو مجاهدین ورشه د ټول لاله وتا پیغمبر خبر کړو چې ما دومره تیاری کړی وې او ویغه خلکو له आवाज کړی وې او وی بالکل کیسه کې موسیګا الله بس منګه پرده کوي چراغ ورته ویلې د تنور مسله او ډوډۍ مسله بارے کې ورته خبرو کوي شرط موچ ته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک بده کې ورواچ لس کسانه کې نول لس کسان کې نسل ډوډۍ به خړله خوروا به اسکلا او بعد دغه نه بتلا به بل سره له به خدا ټول مجاهدین ماړه شو خوروا مو خړله خو کې مو خړله پوره په معنا باندې ماړه شو لاړل جابر سے فرمایي والله قسم په الله چې کله دې کټوي دې خاله زرا نماز وې دومره ډکه و دې خو کې د خوروا نږدې و چې لاندې تلش تی پریوزي وجدا د رسول الله معجزه کار شو حتی تر دې پورې سبیل الهدى والرشاد صالح کې راځي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي چې لیلوي چې ژوندۍ شو د الله په فضل سره ژوندۍ شو جابر سے په کور کې به ګرځیدا دا معجزه ته صادره شو ناشنا معجزه مزیدار یو خو به دې کې په ملګرو تخفیف راغی دویم د ملګرو ایمان قوي شو ایمان لکه مخکې شوی ویلي اللهم لولا انت محتدینا الته د ایمان حفاظت مسله او دلته د ایمان د تقوی مسله تیر درسونه کې موږ تاسو له ویلو چې د ایمان حفاظت راتلو په سمانی قران سره به تعلق ساتي شریعت سره به تعلق ساتي د انبیو په قصو کې به سوچ کوي د الله نه دعاګانې غواړي ذکر د رب العالمین به کوي خیسه لاره به سره ځان له انتخابي خپل ځان له قران او سنت باندې تربيت کوي په دلار باندې به اعتماد کوي دعوت به کوي د خپل لارې لا او هغه اسباب استعمالي چې باغې باندې شل ثبات نصیب کیږي مستقبل د اسلام لپاره د شیخه بل لري چې خلکو اخر به د اسلام بیرغ رپیږي د کوپر په دې کشو پښ باندې مسله دوک کیږي نه او د قشن د هغه چا خپل ورځي چې هغه په اسلام خو پکېږي د نیک شړي وسیت له وګ نشي مرګ بیا د مرګ د الله سره مؤمنه کوي د مخلوق د رب العالمین د مخلوق سره مؤمنه کوي چې مؤمنان دي د کافر سره سختي به مجاهد
د دین په باره کې د چانه نه ریدل د الله رسول د خبرې په مقابل کې چا خبره نه وړاندې کول د رسول الله سنت پر استهزاء نه کول مؤمنانو له zarar نه ور کول د مؤمن په خلاف باندې استهان راخصل د يهودو او نصارو سره دوستانه نه کول د سره مشابهت نه کول په دې ایمان ساتل کېږي او په دې معجزه کې د ملګرو ایمان قوي شو او پرون درس کې ویل شي وا چې قوت په دې راځي د الله په مخلوق کې سوچ د الله په نومونو کې سوچ قران کې سوچ د رسول الله تابعداري کول د الله نو دعاګانې د الله ذکر خاصه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل داغه شخصیت پیژندل د اسلام خو بیان پیژندل علماء سره کې صلی الله علیه وخت ورکول جهاد کول عمل صالحه په دې باندې د ایمان قوي شو دوی مناشه معجزه په کې داراله دلیل په دې چې کله کله یو سړی مجاهدی تب وای شي الله په دې غره کې بدوي څخوري د شي خوراکونه په غیزه کې خړل کیږي او د شي اسباب الله برابرې چې هغه چرته په خار او پواره کې نشته د زموږ د الله وادي دي او تجربه چې کوم انسانان انت ورغلي او بالفعل د تجربه کړې دي د نعمان ابن بشیر خوروا هغه دی ویله په اندازه باندې حدیث کې راځي کجوري دا راواخستي او یو چاله ویلې دا ورشه نعمان ابن بشیر له ورکه عثمان ماماله ورکه څه په شوی ما چې هغه ډېر انتهایی سخت وږي شوی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبل السلام په خوا کې ناست دی وکله چې دا سره چې تیرو دی زنانه ورته ویل چې شیر راوړل وې کجوري راوړل وې چاله نعمان ابن بشیر له دغه ماماله وې دې د سرخانه ورکه په دې باندې واچوي وې چې کله به د سرخانه باندې ادرسخانه ورکه او باقي باندې کجوري واچوي حدیث کې راځي وې دومره د سرخانه ډک شو چې حتی دې اطراف پرې سچې درې نورم ملګرتي خوراکو کې وکي دومره ډېر شنور ته دی او بیره وخت په خپل تو شدانونو کې واچو نور روان شو د دې بل معجزه درې مناشه معجزه په کې داراله چې ارچاله زور کړو نو هغه چې کله کانه وروته هغه ماتول یو مضبوط کانه وروته تیګه ملګری په خواري وکړه نه کې د رسول الله شکایت وکړه رسول الله دې شکار دي حدیث کې الله نبی بشراغه او د درې ورسونه وګه مجاهد بشراکته شو چې ګونډه کله مرته ماته کړو ویل بسم الله الله اکبر چې د یو گزار ورکه ود سرناتي وته لکه انوار وی بل گزارش ورکه به ویل شي الله اکبر به تیرنه وته وی دریم گزارش وکه به ویل الله اکبر ناتي وته ملګری ورته ویل یا رسول الله آشنا کارو وی چې اول گزار مو کې رب العالمین و د دمشق د غسر تعمیرات و د شام مال کار کړی دا به تعالی درکو مجاهدین لري وی دویم گزار می شو کې وی الله د کسرا د سپین تعمیرات مال وکړي چې دا به تعالی درکم دا دریم گزار می شو کې وی د یمن الاخرت و خودله او تقریبا 15 کال ورسره به د رسول الله ملګرو عمر شه په وخت کې به دا ټول نیولې شوی دي منافقان په دې ځکه نه سو هغه بل ویل دا وګوره دروګه نه وي د خېټه پورې د ویتګي تړلې دي وې مونږه ضرورت پوره کول لپاره وتلې نشو او ته اوس د لوی طاقتونه را چپکای دلیل به دې معنی چې منافق په الله او رسول باندې ایمان نه لري ځکه دا خبره خلینو وشي الکه په یو ملک لشن کو په یو راکټ باندې لوی طاقت سملای دغه سره امکانات دي اجازهونه دي فوج دي اقتصاد دي پلان دي او دا او تاسو سره 15 شپږ کسان شته نه او په دغه 500 روپے چنده باندې توس دا ماته او دا کوي واګه کوي دا چیرته عقل مری دا خبره چې کله چا شروع کړي یاد ساته دا منافق دي دا د ایمان نخلاصي د چې سړی چې کله مړ کېږي رب العالمین به د ایمان نخلاص کې به ایمان به بوزي لیکن مؤمنانو په دې خبره باندې نورم تقویر الله شو او هو د رسول الله خبره او په دې وخت کې خامخ بوزا کومک موږ لراشي نه هم مسله دا شو چې فوج را ورسېدو لزر قواوی نبی کریم علیه الصلاه والسلام جبل سرا د شاله ور کړی دا دې طرف او مثلث په اندازه باندې چې شمال په طرف قواوی را روانې وي د کی طرف او شرق جانب باندې حره الوبره او حره الواقم د دوه خړونه چت طرف لمسجد قباء او پاغیزه کې د بنی قریظه قوی پرتی وي د وسو جنگیلین هغه د سره پراسی شریک و اعلان دي تکړه تکړه سرغفار مجاهدین ورته کین ول د کمیل په خوا کې دغه نور سره بنور کسان خپل مشرکین چې دا خلک راځي او د دوی د شیخانو چې مونږ لړالو د جهان د ټولو قوی مونږ سره بس په یو غنټه دوه غنټو کې په ټوله مدینه وې روي بیرته برازو غطفان قبيله دا شورال کمزې کې دی واړول ذنب المنقع علاقه کې د دلته واړول جانب مقابله غنور رااله هغه مجمع الاسيال علاقه کې واړول او تقریبا دومره سخت دوله تمام شولا چې 15 ورځې انتظار وکړ چې لزر فوج مسری او په دشت کې پروتي او خراک اوسکان کې مې سره خېل چې دا څومره سخت تمامي دا دشمنان کې د اسلام د ختمولو لپاره څومره قواوی راوړي لیکن په ارزه کې دوی خلک پراتري پریشان دي مرګ سره خطر ده چې څه مسله بګيږي څه باندې کېږي واځي بده شي نه مجاهد دي شي ایواز بده شي نه مسلمان کور دي بمبار شي ایواز بده شي نه مسلمانان د بزندان کې اسیران شي لکه څومره چې دی خو تکلیف راځي د قشن جانب مقابل لم تکلیف دي وی ول چې دا بس کېږي نو لسمه اخري مسله به دا وشوا حوی ابن اخطب ویل شي مارلا او حوی دا چې غیر تصدیر د حیاتون مارا د مار بچو د یو يهودي نسل د ویلي چې جنگ خو سخت شو کیږي نه د شکار به کو چې د بنی قریظه باندې بس دغه پسین باندې کار وکم هغه به جدا کم
دنه به داخل کې محمد صلی الله علیه وسلم غم جوړ کو لکه يهودو کې دا عادت د دوی شکل په عمل باندې عمل کوي نو اول په داخل کې ځان عملګری پیدا کی هغه په شاوټه په چې دا بدر کو دا به چې دوی د چا سره ورانه ده نو بس داخله کې په تایید او اشاره کې به ورته چې لکه په دې طرف ورځو په دې طرف ورځو په دا د دنیا په مسلو کې دوی د مهارت لري هو ابن اخطب ویل کار بزو کوم د مار بچی ویلي ودا ورغه دی وخت کې دوی مشر چې کعب ابن اسد القرزي د دې يهودو आवाज ورته وکي چې یا کعب ویغه غاغونه کی هغه پوښتنه چې دا خبيث بچ لري راغلي دي به ورته وشي یا کعب ابن اسد به غاغونه کی دریم کړه ته ورته وشي یا کعب ابن اسد تلګه چې بچو دینه ډاري کې جذب درنه یو کم ډوډۍ خورم ډوډۍ نه ډاريږي يهود مرغه دغه خلک دي خلک په غیرت کې چې تاسو سره داو که تاسو سره څه هغه ملګرو له دروازه ورته خلاص کړي بچو خلکو د سرخانه ډوډۍ ورکو تاسو مال ډوډۍ نه یې ګرانه نه وسه وې ته خبر نه دی خو ابن اخطب ورته وینا وې د څه پوج میرا وستره چې محمد سره د ملګرو نن وجلې کیږي ته زمون سره ودرېګا هغه دا کار خو ځنه شم کولای عمرو بن سعدي ورته ویل چې موږ سره اتحاد کړی دی اې دې رسول الله سره موږ لیکل کړی دي چې موږ تاسو سره نه ستاسو خلاف شاسره ودرېګو او نو څوک تعالی پرېدو موږ دا کار نشو کولای وې ګوره ما تاسو له عزت راوړې دي کعب بن اسد ورته ویل به شرف وي تاسو موږ له عزت راوړې دورته د څه فوج مې راوړې د څه قواوي د څه دی لکه یو درې به چې د اول او د اخر پته نه لګي لزر قواوي لري وې قسم په الله د څه وريجې راوړې دي چې تاسو کې باران پکې نشه سي ګړز ګړز دي دلیل په دې چې د يهودو قواوي دوی کې چرته ټکي ایمان او نه غیرت نه د جګړې والي صرف اجها هو کشو کوشي کې دې خبره معلومه چې ګوره مجاهد به ته ونی لري ځکه په خپل دوی خپل حال ویلي راځي مسلمانان خور کې چې دا د څه وريز ده باران به کېږي نه خلکو له پیداونه چې واشه ګړز ګړز دي وینا ګړز ګړز نه دی ډېر قواوي راوستي خو اخر را سره دوکه کې يهود پر خبرو غړي چلناک غیرتونه ورواچل کعب بن اسد ورته ویلي وې سیدا زبدا معاهده ما تکم ثبت اید به ودرېګم خو شرط پکې دار چې به تو ورته تخت نه دا جنگ دوړ خلري یا به منګټو یا به بیلو کچیر د جنگ وبېل شو در مکه مشکم وو تخت د نور خلک بنو مره او بنو ازجا او بنو سلیم او بنو فزارا من دلته پاتې قسم په الله چې داخله بس موږ چاپیره شي خجب موږ نوالي دا مسلمانانو تاسو معلوم نه دي سینې ورته غرب شو وزر سره پاتې کېږم خکه دا پاتې شي که پاتې نشي نو څه چې ورته رسول الله قوای په تاره وګرځي دا مجاهدین کدا خلک تاسو سره په کور کې ناشو کنه شي بیرې پریدینه قسم په الله چې حلال دي نه کې خدای دوکه کې چې څنګه دوکه کې نو يهودو کې دا کارو متصل ویلي چې د دې خلکو اکمالاتي د خوراک او ساک پروګرام ودا دا رشتہ زمونږه شو وخان ورسره وکړه بل جنگ شروع نبی کریم علیه الصلاه والسلام مجاهدینو اطلاع راوړل د شکار شروع کو لس شلو خارتي ونیول رسول الله ډیرو خیر سره ودا ځان سره پیسې کې قید کړي که سبا موږ دا جنگ بسر وګټو او دی بني قریزو به انکار کولو ورته بو چې دلیل کې دا شی نه دي دا مجاهد سره هغه به اسناد ځان سره پیدا کی هغه سره چې هغه مجاهد لري سینې غره به سره جزستا په خلاف دی چې سره نه ودرېګم څه اسناد ځان سره والا چې کله دا شنان وتکتي د لولاړل نو به بدا د دې ګریوان نه ونه شو میدان نه راکښ کې چې تا دا کار ولې کړي هغه ما خو نه کړي دا اسناد دا کار دې کړي په دې تاریخ دا کار دې کړي په دې تاریخ دا کار دې کړي په دې تاریخات دا په دې موږ معلومه شو څلور مجاهدین ولې قومندانان رسول الله ورته ویلي حالات معلوم کړي دوه موږ سره اتحاد کړو چې خبره ما تکړه کنه یو پاره کې سعد بن معاذ سعد بن عباده عبد الله بن رواحه او خوات بن جبير دا څلور وړ قومندانان و رسول الله ډیرو خیر سره وشي راجدا کړو ورشي کعب بن اسد تاسو پښتنه وکي چې موږ سره په امن کې وسم دي او کنه خبره ما تکړي خو کچیرته بل فرض او تقدیر په خپل لوز باندې کلک ولاړو د يهود ګره په خپل لوز نه ودرېږي نه به تاسو اعلان وکړي د ټول مجاهدینو په وړاندې باندې چې بالکل هغه په خپل لوز باندې ولاړ دي چې د ملګرو حوصله پزیش او کچیرته لوز مات کړو نه به مال اشاره راکړي په اشاره تو خبر راکړي وجه دارا کته سو مال اشاره باندې خبره ونه کې مخه خبرته ویلې کې د شي مسلمانان ډېر به وشریش طبعا انسانان د مجاهدینو انسانان دي دام دغه کې نه جوړ دي چې زیاته قوه شي نو مرعوب کیږي بل د دې په مخ کې بده شي خبره نه کوي چې دوی دغه همت کمزوري شي بلکې په مخ شهامت کې پرې دي دوی په شوارل سعد بن معاذ سعد بن عباده او دقشن خوات بن جبير عبد الله بن رواحه आवाज ورته وکي چې اے پلانانو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلوش باندې پاتې نه او ټول د کلاګان سره ذکر من رسول الله لا پکې څوک دي به ورته ویل تاسو محمد صلی الله علیه وسلم سره په بیعت باندې پاتې او کنه ماتم کې هیڅ محمد صلی الله علیه وسلم لکنځلې وکړي و سره محمد څه شي چې دا خبره کله واورید او هو دا خو وختري يهود د قشن خلک دي دا بر سره ولاړی منډه ترړي بکې اخر کې به چې زید رښتیا راغی به دا خپل آشنا سره ودرېږي د رسول الله صلی الله علیه مجاهدین رال سعد بن معاذ سعد بن عباده عبد الله بن رواحه خوات بن جبير
رسول الله صلی الله علیه وسلم واچورته عزل قاره د شپر دامنه چې لس کسان د زید د عاصم ابن ثابت الانصاری یا د مرشد ابن ابي مرشد الغنوي په قیادت کې شغلس کسان لګل شوی و یا تجسس لپاره یا دعوت لپاره رجی علاقه کې شبه شهیدان کړو عاصم چې د شهیدان شو خبيب صاحب تقریبا سلوي خرزي اغاز وړاندو چې وی ویل عذر قاره مجاهدین ټول پوه شو او ولا چې دوکه شوی ده ځکه دا ښکارا شي پرو او ښکارا واخر مجاهدینو منځ کې تیر شوی و نو دومره خفګان په مجاهدینو باندې راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو مابین کې ناسو صدر سره واپسو وګي کې او د ملګرو نو چت شلاړو د چې جدا ځکه څمله سو د صدر په ځمان راکښ کې ډیر انتهایی دردمن شو چې دا څه صورت حال شو په داخل کې هغه خلک چې موږ سره چې بیعتونه دي او فلان او فلان او فلان ملاسو سوچ وکي یو د صدر نصر راخاره کې وی ویلې ابشرو ملګرو زیره حاصل کړي به ورته زیره حاصل کړي ان شاء الله داخله مماتي کې موږ مجاهدین له الله غلبه راکړي نو قبل چرشه ورځ باندې ژوندیو به بده دوی باز نظامی جګړې چې علي صاحب ورته میدان لراوته لري دوی څخه کسانی وجل او د محمد رسول الله ترور وا هغه میدان لري وته هغه سره کافرانو وجل او بل چرشه ورځ باندې به دي قصې په دې ذکر کو رب العالمین د دنیا په ارزه کې چې مجاهدین کامیاب لري او يهود نصارا سره د خپل ملګرو ذلیل او رسوا لري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین